بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. پرون موږ تاسو په دې موضوع باندې چې ښځه د یو ملک سرپرست او ملکه نشي ګرځېدلی او نه ولایت کولی شي، نه امامت کولی شي، نه وکالت کولی شي، نه قضا کولی شي. په دې ارتباط باندې د پرون او تیر ورځو په بحث کې راو تاسو د قرآن، حدیث او د امت د ائمو په حوالو سره دا خبره واضحه کړه. لیکن په هر زمانه کې ځینې کسان کج ذهن او کج فکر وي چې هغوی غواړي خپل ذهني خیالات او د خپل ځان څخه جوړ شوي ځینې شیان په خلکو ومني. د منلو دپاره یې دوی د عوامو خلکو د دوکه کولو دپاره او یا بعضی نیمه علما چې کامل تحقیق په یو مسله کې نه لري، هغوی ته په ځینو دلایلو باندې دا په ذهن کې ورکوي چې دا مسائل چې علما یې بیانوي دا ضعیف دي او یا کمزوري. نو پر دا مسله باندې چې ښځه دا ملکه نشي ګرځېدلی، پر دې باندې ځینې شبهات د ځینو کسانو لخوا څه شوي. د قرآن کریم پر دې آیات باندې یوه شبهه دوی شوي چې الله تعالی فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء. اول شبهه پر دې باندې دوی دا ذکر کوي چې د دې آیات څخه مراد دا ده چې نارینه چې دی هغه پر ښځې باندې حاکم او نگران دي په ازدواجي زندگی کې او په تدبیر منزل کې، یعنی د کور په تدبیر کې او په ازدواجی زندگی کې نارینه پر ښځه باندې حاکم دی. دا مطلب چې نارینه په دې مکلف دی چې اخراجات د نان او نفقې به د دې ښځې دی کوي، او بل دا چې د ښځې د سکونت او د لباس بندوبست به دی کوي. پر ښځه باندې د دې اخراجاتو ذمه داري نشته، دا یوازې په نارینه باندې. د دې مسلې د باندې حکومت سره چې ښځه به حکومت کوي یا به یې نه کوي، د آیات د دغې مسلې سره هیڅ تعلق نشته، بلکې آیات د کورني ژوند په ارتباط راغلي دي. دا چې د باندې به ښځه حاکمه وي یا به نه وي په دې ارتباط باندې نه دی راغلی. نو ښځه په دې مکلفه ده چې د نارینه سره به وفا کوي، او نارینه په دې مکلف دی چې د ښځې د نان او نفقې او د کور د ژوند دانه بندوبست وکړي. دا چې د باندې ښځه به حاکمه وي که به نه وي، د آیات د هغه سره هیڅ ارتباط نشته. یوه شبهه دوی دا پیشي، د دې شبهې تفصیلي جواب دا دی چې دا خبره غلطه ده او دا خبره په 5 وجو باندې غلطه چې کوم خلک دا خبره کوي. وضاحت په دا ډول باندې کوو چې الله تعالی چې کله د یو نارینه د پاره او د یو ښځې د پاره د دې جواز ورکړي چې هغه ښځه دې د یو کس سره د شرعي دستور مطابق نکاح وکړي، نو په دې سره معلومه شول چې دغه شرعي اصولو څخه بغیر د یو نارینه او د یوې ښځې تر مابین روابط او تعلقات ساتل حرام. چې کله یوه ښځه د خپل خاوند سره د شرعي اصولو مطابق یو ځای شوه، نو د دې ښځې او خاوند څخه په لومړي قدم کې یو کور جوړېږي. د 2 کسانو څخه اول یو کوچنی کور جوړېږي چې دا د تمدن او د انساني معاشرت اوله زینه ده. په دې اوله زینه کې چې فقط 2 فرد وي، یو نر او یوه ښځه، په دا اوله زینه کې نارینه پر ښځې باندې حاکم دی او ښځه د دې نارینه مطیع او فرمانبرداره باید وي. نارینه ورباندې نگران دي، ښځه باید محکوم وي، هغه باید د کور راونوځي. کله چې په کومه علاقه کې بیا څو کورونه سره یو ځای شي، نو بیا د هغه څه یو کلی جوړ شي، او که دا کورونه ښه ډېر شي نو بیا دا یو ښار ځینې جوړ شي. نو د دغه ښار جوړېدل دا 2مه زینه ده. اوله زینه یو کور دی، بیا چې قرار دا کورونه ډېر شي نو یو کلی او یو ښار شي، بیا چې ښارونه پسې ډېر شي نو بیا د هغه څه یو مملکت جوړ شي. نو باقي 3 مرحلې شوې. اوله مرحله یې فقط 2 فرد وي، بیا وروسته کثرت پیدا کوي،
شار ځینې جوړېږي، دا دوهمه مرحله. او بیا دریمه مرحله مملکت ځینې جوړېږي. چې کله شریعت په اوله مرحله کې چې فقط 2 فرده وه، لا یې ښځه د نارینه تابع وګرځول او نارینه یې د ښځې حاکم او نګران وګرځاوه، نو دا به بیا کوم عقل تسلیم کړي چې د بسته ملک په سطح باندې دی بیا ښځه حاکمه وي او نارینه دی محکوم، او ښځه دی نګرانه وي او نارینه دی د هغې تابع. چې په 2 فرده کې کله دا کورنۍ وه اجازت نه و، نو دا بیا څنګه کېدلی شي چې د بسته ملک په سطح باندې دی بیا ښځه حاکمه سي او نارینه دی محکوم سي او نارینه دی د ښځې اطاعت وکړي؟ نو دا عقلا غلطه طریقه ده، صحیح نه ده. دومه وجه دا ده چې الله تعالی د نارینه د دې ښځې پر سر باندې د سرپرستۍ یو عمده وجه بیان کړې ده. هغه عمده وجه دا بیان کړې ده چې نارینه ته الله تعالی په ښځې فضیلت ورکړي. الله تعالی فرمایي بما فضل الله بعضهم على بعض، چې الله تعالی و دې نارینه ته په دې ښځو باندې فضیلت ورکړي. نو که دا فضیلت په کور کې دننه دی، نو دا فضیلت د باندې هم دا فضیلت که د معاشرت او تمدن په اوله زینه کې دی، نو دا فضیلت په 2مه زینه کې هم دی، دا فضیلت په 3مه زینه کې هم دی، دا فضیلت تر مرګ در ساعته پورې شته. نو د فضیلت په وجه چې نارینه حاکم دی، نو دا فضیلت خو نه دی ختم شوی. چې فضیلت وي د نارینه حکومت به په ښځه باندې وي. هر کله که فضیلت ختم شو، نو بیا به د نارینه حاکمیت له منځه ځي، او فضیلت ختمیږي نه، نو د ښځې حاکمیت راتلای نشي. دریمه وجه دا ده چې الله تعالی د ښځې صفات دا بیان کړي چې فالصالحات قانتات، ښځې هغه فرمانبردار وي. معلومه شول چې ښځه امره نه وي، ښځه د امر منونکې وي، امر کوونکی نارینه وي. نو که د قرآن کریم د دې آیات چې الرجال قوامون علی النساء د دې آیات تعلق صرف د کورنۍ ژوند د پورې سي، نو د بما فضل الله بعضهم علی بعض په دې باندې څه کوي؟ او که د دې آیات یوازې تعلق تر کوره پورې سي، نو بیا په دې باندې څه کوي چې په صالحات او قانتات، نو بیا خدام نه صحیح کیږي. نو د دې څه دا معلومه شول چې د ښځې د پاره صفات دا دي چې ښځه باید د په کور کې وي، فرمان بردار وي، او هغه د خاوند د کور حفاظت کوي. دا دریمه وجه شو. څلورمه وجه دا ده چې الله تعالی سورۃ احزاب آیات نمبر 33 کې ښځو ته عمومي امر کړی چې وقرن فی بیوتکن، تاسو په خپل کورونو کې اوسئ، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، تاسو د جاهلیت اولا په رقم د باندې مراوز. دا امر خو دا عمومي امر دی، یعنی دا یوازې دا نه چې په کور کې دننه دا امر، بلکې دا که کور یو وي، که کورونه ډیر وي، او که بسته مملکت وي، په دې ټولو کې دا امر. او بل وجه دا ده، دا پنځلرمه وجه. پنځمه وجه دا ده چې د قرآن کریم څخه د دې آیات څخه دا معنا مرادول چې د دې آیات یوازې تعلق تر کوره پورې دی، او د باندې د مملکت په امورو کې د ښځې د مداخلې پورې د دې آیات تعلق او رابطه نشته. دا خو یو دلیل ته اړتیا لري. پر دې باندې کوم دلیل دی پیښولای شي چې په دغه دلیل باندې دا ثابت شول چې دا آیات یوازې تر دا کورنۍ ژوند او د ازدواجي ژوندۍ پورې اړه لري، هغه ته به د دې آیات رابطه او تعلق نشته. دا خو دلیل ته ضرورت لري، او دلیل هم باید قطعی دلیل وي چې د قرآن په مقابله کې راوړل شي، او کني وي نو محض دعوه د الله د دین په مقابله کې چلول دا تحکم او سرزوري ده. شپږمه وجه علماء دا بیان کړي چې الله تعالی په قرآن کریم کې په ډیر شدید الفاظ باندې د نارینه حاکمیت پر ښځه باندې دا بیان کړي. هغه الفاظ دا دي چې الله فرمایي الرجال قوامون علی النساء. احکام القرآن کې مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه د قوام ترجمه کوي چې قوام څه ته وایي. وایي القوام والقیم واحد. قوام او قیم په عربي ژبه کې دا دواړه یو دي، لیکن والقوام ابلغ،
لیکن قوام په دې کې ډیره مبالغه ده، یعنی دا سخت دی تر قیم. قیم نگران ته وایي او قوام انتهایی سخت نگران ته وایي چې دا نگرانی د همیشه د پاره په خوي او د په مزاج او طبیعت کې الله تعالی دایش. والقوام ابلغ، قوام لفظ ابلغ دی در قیم. قوام څه ته وایي؟ هو القائم بالمصالح والتدبير. قوام هغه چا ته وایي چې هغه په مصالح او تدبیر او تعدیب په دې سره قائم وي، یعنی دغه کارونه دی کوي، دې ته قوام وایي. مصلحت د کور تدبیر او تعدیب ادب دا کوي. وعلل ذلك بامرين، او الله تعالی دا نارینه چې قوام ګڼلی دی پر ښځه باندې، الله تعالی دا په دوه علتو باندې معلول ګرځولي. دوه علت یې ورته پیش کړي، وهبي یو علت یې وهبي دی، وکسبي او بل علت یې کسبي دی. فقال بما فضل الله بعضهم على بعض، نو الله تعالی و فرمایل چې دا نارینه پر ښځې ولې نگران دي؟ وای دا وجه دا ده چې الله تعالی ځینو ته پر ځینو فضیلت ورکړي دي، یعنی فضل الرجال على النساء. نارینه ته پر ښځو فضیلت ورکړي دي په چی شي کې؟ په اصل الخلقه، په اصلي پیدایش کې، وکمال العقل، د عقل په کامل والي کې، وحسن التدبير او په ښه تدبیر کې، وبسطه في العلم والجسم او د کامل والي د علم په جسم او په بدن کې، چې هم علم قوي وي د نارینه او هم جسم مضبوط، ومزيد القوه في الاعمال او د زیادت قوت په وجه په اعمالو کې، وعلو الاستعداد او په لوړ استعداد باندې، چې نارینه استعداد لوړ دی د ښځې د استعداد، ځکه چې دا صفات په نارینه و کې ستا. نو ولذلك خصوا بالنبوه، نو د همدغه وجه څخه نارینه په نبوت سره خاص شوي دي، والامامه والقضاء والشهاده في الحدود والقصاص. د همدغه وجه څخه نارینه دا خاص شوي دي په نبوت، په امامت، په قضا، په شاهدی ورکولو، په حدود او قصاص کې وغيرهما. او دا غرنګ خاص شوي دي دا نارینه وجوب الجهاد، د جهاد په وجوب باندې، جهاد په دوی واجب دي، والجمعه د جمعې په قائمولو، والعیدین د اخترو په قائمولو، والاذان والخطبه په اذان او خطبه، والجماعه او په جماعت، وزياده السهم في الارث او په زیادت د حصے په میراث کې، ومالکیت النکاح او په مالکیت د نکاح طلاق د دوی فلاس کې دي، وتعدد المنکوحات او څوک ورولای ورته روا دي، والاستبداد بالطلاق او په استقلال د طلاق چې طلاق هم د دوی فلاس کې، وکمال الصوم او په پوره روزه نیولو سره، وصلات په پوره لمانځه کولو سره، من غیر فتور بغیر کمزوري، او غیر ذالک د دې نماز او ډیر کارونه دي چې نارینه په خاص، یعنی دا ټول کارو کې ښځه تر انسان کمزورې ده، او وجه امداد چې په انسان کې الله تعالی هغه کمالات او استعداد په نارینه کې یې شي چې هغه په ښځه کې نشته. وهذا امر وهبي، دا د الله تعالی د طرفه یو هیبسوي امر دی، یعنی دا د نارینه په کمال نه دی راغلی بلکې الله تعالی ورکړي. ثم قال، وای بیا الله و فرمایل دا نارینه پر ښځو باندې قیم او نگران دي، وبما انفقوا من اموالهم، او بل دا چې دا نارینه چې دی دا نفقه کوي پر دې ښځو باندې، خپل مال نفقه کوي، فی نکاحهن د دوی په نکاح کې، من المهور مهر ورکي، والنفقات الراتبه هغه لازمي نفقات ورکي. وهذا امر کسبی، دا یو امر کسبی دی چې الله تعالی و دې نارینه ته ورکړي او الله تعالی دې نارینه ته ورکړي. نو معلومه سوله چې د دې آیات څخه دا معنا اخیستل چې دا یوازې تر کور پر ارتباط لري او در امور مملکت پر ارتباط نه لري، فقط یو خیال دی، یو تصور دی، یو غلط مزاج دی چې د خشا په ذهن کې راغلی. دومره شبهه د بعضی بی علم او نیمه علماء د طرف صداوی چې لا یفلح قوم ولو امرهم امرأة، دی وایي چې دا حدیث موضوعی دی، دا حدیث موضوعی دی چې هیڅ کله هغه قوم به کامیاب نشي چې هغه خپل کار وشدو تور وسپاره. وای دا حدیث موضوع دی. کچاته په یو مسله کې پوره تحقیق نه وي او پوره علم نه لري پر اصول باندې، نو داسې کسان عموما د امت د تباہی ذریعہ ګرځي.
دا علما چې دا وایي چې دا علم باید کاملا په هغه ترتیب باندې وویل شي څنګه چې علما او داغه د پاره ترتیب یې شي دا د دې د پاره د علما دا اصول دي چې علم د مسلمانانو د ژوندانه تر ټولو مهم اړخ که علم کامل نو انسانان تباہ کیږي بربادیږي دا علما چې دا ترتیب ورته یې د دې د پاره وکړي نو دا ځینو ځایو کې دا اصول دي فقط یو څو کتاب وایي خصوصا د زموږ استادو نننی عصر کې چې کم پوهنتونونه دي په پوهنتونو کې د شرعیاتو کومې پوهنځي دي په دغه پوهنځیو کې د علم ټول اصول نه ویل کېږي فقط د احادیثو څو کتابونه وایي او د فقه څه دوه یا درې کتابونه وایي علی وجه البصیرت ټول اصول نه وایي ځکه نو عموما دغسې کسان د ډېرو لوړو شبهاتو سره واقع او په علمي لحاظ کې ډېرې زیاتې کمزورۍ وي نو همدغه کسان چې بیا په مدارسو کې درس نشي کولی کنه تاسو دا تجربه کوي چې کوم څوک د شرعیاتو د پوهنځیو څخه فارغ شوي دا کسان په اسلامي مدارسو کې درس نشي ورکولی دا ځکه نشي ورکولی چې پخته علم او جوور محنت ته یې ملا نه تړلې دا یې نه کړ نو یو خو دغسې ملګري چې په دا شرعي پوهنځیو کې وي هغوی باید د باندې هم د صرف او نحوي د اصول الفقه ټول کتابونه سره وایي تر څو چې عمیق علما ځینې جوړ شي او په خبره باندې شکلک پوه شي او سبا په اسلامي مدارسو کې درس وکولی شي الان کې د مدارسو علما په دې پوهنتونونو کې درس کولی شي هغه هېڅ ګران ورته نه دي ډېر د مدارسو څخه فارغه کسان اوس ماته معلوم دي دا د شرعیاتو پوهنځي کې استادان په نورو کې استادان خو دوی په مدارسو کې درس نشي کولی دا ضروري ده چې سړی باید عمیق علم حاصل کړي نو دغسې کسان چې هغه د غرب څخه متاثره وي او یا یې فقط د ژورنالیزم پوهنځي ویلي یو څو تاریخي کیسې اورېدلي د عوامو خلکو په ذهن کې ځان خورا لوړ ملا معرفي کوي لیکن په شي خبر نه دغسې کسان پر دغه حدیث دا شبهه کوي چې دا حدیث موضوعي اوس موږ دا ثابته کړو چې دا حدیث موضوعي دی که دا په اعلی درجه کامل حدیث او صحیح حدیث دی دا حدیث نه موضوع دی او نه کمزوري بلکې دا حدیث په اعلی درجه کې صحیح حدیث دی د صحت دپاره د لاندې کتابو حوالې واورئ دا حدیث امام بخاری رحمه الله را نقل کړي جلد اول صفحه 610 باب کتاب النبي صلی الله علیه وسلم الى کسرا و قیصر باب بیان کې د خط لیږلو د نبی علیه السلام کیسر او کسرا په دې باب کې امام بخاری دا حدیث را نقل کړي امام بخاری دا حدیث بیا را نقل کړي دی په بخاری جلد 2 صفحه 152 باب الفتنه التي تموج كموج البحر په باب الفتنه په هغه باب کې په بیان کې د هغه فتنې دي چې هغه داسې چپی وي لکه چپی د سمندر نو دا امام بخاری رحمه الله را نقل کړي د حدیث د صحت د فار یوازې بخاری کافی دی او بخاری اصح الكتب بعد کتاب الله دی دا بس کافی دی لیکن د شیط منان د فار دا حدیث امام نسائی رحمه الله جلد 2 صفحه 304 کې را نقل کړي باب النهي عن استعمال النساء في الحكم باب دی په بیان کې د منع د استعمال سره د شذو په حکم په سرپرستی شجبنی استعمالوي پدې کې دا حدیث ترمذی را نقل کړی دی جلد 2 صفحه 150 د ابواب الرؤيا څخه لږ مخ دا حدیث مستدرک حاکم را نقل کړی دی په جلد 3 صفحه 119 دا حدیث سنن کبرا د بیهقی را نقل کړی دی په جلد 3 صفحه 90 کې په باب لا يتم الرجل بامراته چې نارینه به په ښځه پسې اقتدا نه کوي په دې باب کې دا حدیث امام بیهقی په سنن کبرا کې را نقل کړی دی په جلد 10 صفحه 143 باب لا يوالي الوالي امرأة یو والی د اسلامی حکومت به ښځه والی نه ګرځي دا حدیث مسند احمد را نقل کړی دی په جلد 5 صفحه 38 دا حدیث دومره ډیرو فقهاو او دومره ډیرو محدثینو را نقل کړي د دې څخه علاوه دا حدیث امام حاکم رحمه الله را نقل کړی دی او وايي صحیح علی شرط شیخین دا حدیث صحیح دی د امام مسلم او امام بخاری رحمت الله علیهما پر شرط باندې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمت الله علیهما د دې دوه احادیث تر نورو احادیثو قوي ځکه دي چې د دوی شرایط ډیر سخت امام بخاری رحمه الله دا شرط یې شي دي
چې زبر هغه چا څخه حدیث را نقل کوم چې دا حدیث په نقل کولو کې دا سړی د کامل علم، د کامل تقوا، د پوره کامل حافظه د اهل سنت والجماعت څخه وي او دغه شاګرد به د خپل استاد سره ملاقات سوی وي. دا شرایط د امام بخاری، د امام مسلم رحمه الله دغه شرایط دي. البته امام مسلم رحمه الله وايي چې د استاد د شاګرد سره ملاقات ضروری نه دی، بلکې په یو زمانه کې وهم کفایت کوي. نو په دې واجبانی دي ته وايي دا صحیح دی پر شرط د شیخینو، یعنی د شیخینو شرط پکښ پر ځای دی چې استاد او شاګرد سره لیدي. او حافظ ذهبی رحمه الله په تلخیص المستدرک کې دا حدیث صحیح وللی علی شرط الشیخین، پر شرط د شیخینو باندې. د دې څخه علاوه بشمار د حدیث ائمه او بشمار فقها او په خپل کتابو کې دا حدیث را نقل کړي. او دا حدیث دا څنګه چې یوازې د دې لپاره را نقل شوی دی چې په احادیثو کې موجود دي، بلکې د امت په زرهاو علماو د دې څخه ډیر مسائل راځي. د همدغه حدیث څخه دا مسله راوځي چې د نارینه جماعت په شذ کې نسی. د همدغه حدیث څخه دا مسله راوځي چې د شذ شاهدی په قضا کې په حدود او قصاص کې نسی. د همدغه حدیث څخه دا مسله راوځي چې شذ د جمعې المانځه او د اخترول مانځه ته علی وجه اللزوم نسیت لای چې خامخا پر دې دا لازمي دي. کې دا مسله مهمه ده. ځینې کسان شذ حج ته بیاي د شذ د لپاره بهترین المنز هغه د دې په خپل کور کې دي. نو کله چې د حج مراسم پر ځای شول بیا دا نه لازمي چې شذ د خامخا د حرم مانځه ته جماعت تراوځي او یا د مکه مدینه منوره کې د جماعت مانځه تراوځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزیه ته شرایط بیرته باید لاړ شي، کیندار مر دخل ګدا طبيعت تی بس بلا خامخا مانځه حرم تراوځي. دا نه د ضروري ده. شذ تر ټول خیر المنزدادي چې د کور په یو کنج کې وي. مستدرک حاکم په خپل کتاب مستدرک کې په جلد 3 صفحه 1 کې دا حدیث په یو بل مضمون باندې هم را نقل کړي. هغه مضمون یې دا دی: عن ابي بکر رضی الله عنه، عن ابي بکر دا ابو بکر رضی الله عنه څخه روایت. ما د یو چا خبري واورېدلې، هغه پر دې حدیث باندې ژغېدی. دا د کابل په خوا کې یو د دې شذ د حکومت کې د کار کولو د جواز لپاره دلایل وي. هغه به چاره د ابو بکر او د ابو بکر د لفظ فرق نسوي کوي. ابو بکر یو صحابي دی، ابو بکر بل صحابي دی. د ابو بکر حدیث د ابو بکر حدیث بدی. د به چاره علمی استعداد داسیو دوم د شذ پر ریاست باندې خبرې کوي. ان ابي بکر رضی الله عنه د ابو بکر رضی الله عنه روایت دی. دی وايي ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه الصلاه والسلام اتاه بشير يبشره، پیغمبر عليه الصلاه والسلام ته یو زیری ورکوونکی راغلی او پیغمبر عليه السلام ته زیری ورکړي بظفر خيل له، د مجاهدینو د جماعت په نصرت باندې، بظفر په کامیابی خيل د آسان له د نبی عليه السلام، یعنی د شهسوار مجاهدینو د فتح زیری پیغمبر علیہ السلام تورک. ورأسه في حجر عائشة رضی الله عنها، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر د عائشہ رضی الله عنها په غیش کې وای فقام پیغمبر علیہ السلام ولارز اخر لله تعالی ساجدا، الله تعالی ته سجده باندې پریوتی، سجده د شکر ادا کړ. فلما انصرف، کله چې د سجدې څخه فارغ شو، انشأ يسأل الرسول، وای نو بیا د دې قاصد څخه پوښتنه کوي. نو په حدثه د قاصد د مجاهدینو د فتح په ارتباط خبري ورته وکړي. وکانه فيما حدثه، وای د قاصد چې کوم خبري ورته کوي پاو کې یو خبره دام و. فيما حدثه من امر العدو، د دشمن د حالاتو په ارتباط چې پیغمبر اسلام ته خبره کول، هغه کې دا خبره هم و چې وکانت تليهم امراه، چې دا قوم یعنی دشمنانو هغه شذ خپل امیر ټاکلې. وکانت دا قوم تليهم امراه، چې هغه شذ خپل امیر وټاکل، سرپرستی شذ ته ورکړ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هلكت الرجال، هغه نارینه هلاک سول حين اطاعت النساء، کله چې د شذ اطاعت وکړ. هغه نارینه هلاک سول
کله چې د ښځو اطاعت وکړي. اوس د هغه حدیث په مثل باندې دادی بل حدیث هغه مضمون ادا کړي، نو یو واری په هغه حدیث دومره مضبوط او قوي حدیث دی چې په اعلی درجه کې د صحت دی، بیا د هغه د تایید د فار دادی د هغه مضمون مطابق بل حدیث سره نقل شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل هلکت الرجال حين اطاعت النساء، کله چې د ښځو اطاعت وکړي نساء نو دا رجال دا هلاک شو. قال الحاکم هذا صحیح الاسناد، حاکم رحمه الله لیکي دا حدیث صحیح الاسناد دی ولم يخرجا، لیکن امام بخاری او امام مسلم رحمه الله نه دی نقل کړي، یعنی دا به حاکم را نقل کړي. واقره الذهبي، حاکم وايي چې د حدیث ته ذهبي رحمه الله هم صحت ور کړی دی او دا حدیث صحیح بللی. نو دا د دوه شبهات جواب اوس. یو شبهه دی بل پیشي دا د لپاره به وخت نه سبب بیان چې د عائشه رضی الله عنها په جنگ جمل او جنگ سفین کې راوتل دا پیشي، او بل شبهه دی دا پیشي چې ملکه سبا چې د سليمان علیه السلام په وخت کې و د هغه په حواله باندې پیشي. نو دا دوی شبهه به سبا ان شاء الله وایو غلش تفصیلی دي، د هغه په ارتباط به جواب ورکو، بیا به ان شاء الله ترجمه شروع کړو. صدق